حسد کینه پارچه کې زیاته ده، زمانم خو په ملایانو کې ډیره زیاته ده. او تا سره یې نه کوي، خپل ملا صحیح کوي چې ملا تعالی پکې عزت ورکړي، مرتبه ورکړي، شهرت ورکړي. د بل ملا زړه چاودېږي چې ربه دې ته د ولې عزت ورکړه، دې ته د ولې مرتبه ورکړه، د ولې مشهور شو. وایي په یوه زمانه کې امام مالک رحمه الله موطا امام مالک ولیکله، په خلکو کې دا کتاب ډېر مشهور شو، د دې وجه نه امام مالک رحمه الله مشهور شو. نو بعضې ملایان خبر شو چې امام مالک رحمه الله چې کوم کتاب لیکلی دا ډېر زیات مشهور شو. هر ملا کېناستل خپل کتاب یې شروع کو چې زه مشهور شم. دا شهرت خو د الله لاس کې دی. وایي هر یو کتاب ولیکلو، منظر عام ته یې راوړو چې ما ډېر ناشنا کتاب دی، شیکاري تصنیف دی. وایي امام مالک رحمه الله ته چا وویل چې ډېرو ملایانو کتاب لیکلی دی، ستا کتاب په مقابل کې هغوی دا غواړي چې زموږ کتاب مشهور شي او د دې کتاب مشهور نشي. نو امام مالک رحمه الله ورته څه جواب ورکوي؟ ما کان لله یبکا، کم کتاب چې الله د پرې هغه به بکي پاتې کېږي، د نور به نوم نشان هم ورک شي. همداسې دی نن د امام مالک رحمه الله کتاب په دنیا کې پړويږي، په مدرسو کې پړويږي، او هغه خلک چې امام مالک رحمه الله خلاف کتاب لیکلی و دغو ملایانو نومونه هم ورک شو، د هغوی کتابونو نومونه هم ورک شوه، پته یې ونه لګېدله. ولې چې هغه کې اخلاص نه و. په بعضو ملایانو کې ډېر حسد وي، کومو ملایانو ته چې الله پاک عزت ورکړی وي هغو څه په زړه کې حسد ساتي. ای ملایانو زړونه صفا کې صفا. نور علما کرامو دپاره په زړه کې چا سره حسد مه ساتئ. چا ته الله پاک عزت ورکړي، مرتبه یې ورکړي، مدرسه یې ورکړي، مسجد یې ورکړی وي، ته د هغه دپاره دعاګانې وکړه، هغه سره زړه کې حسد مه ساته، د غیره غورځولو کوشش مه کوه.